بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه د اهل سنت والجماعت چې کوم عقاید دي نو بای کې منګه د معراج مبارک خبره کړو. معراج د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په یخه باندې او بشخصه یعنی جسد مع الروح او اسمانونو ته بیا د اسمانونو چې کوم ځای ته الله پاک وختله هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی خېجولې ده. نو د معراج درې د یو د بیت المسجد حرام نه مسجد اقصا پورې تلل دا په قرآن مجید سره ثابت دي، انکار کوونکی کافر دی. او ویم د مسجد اقصا نه بیا د اسمانونو ته قتل نو دا په خبر مشهور سره ثابت دي. او دریم بیا دا کړي رسو کې انکار کوي دا بدعتي دی، فاسق ته او کده اخوان رسو کې انکار کوي نه په خبر روایت سره ثابت دي، بلې باندې انکار دقیق نه. کم کسان چې د معراج انکار کوي نه د لپاره دلایل وي. یو دا چې خرق په اسمانونو باندې راځي، موږ خرق د اسمانونو جایز دی د تمام فطرت وای چې بګه بره جنین د لکه دغري اوري مخلوق ته ناری مخلوق ته او نور د سیس چلن دا څه شي نزدیکی آی سی جی وای پنور کې د سجل طاقت الله تعالی کې خدای الله تعالی طاقت واخلي بیا او دوی چې د 800 بدون لګ وخت کې جنین دا صحیح نه دي. نن وای معجزه ورته وای ځکه کنه چې وخت لګي او کارونه بګړي روشي کدا نه نو بیا خو معجزه نه و. او دا په یقه باندې شوی دی په دې باندې رد راځه باندې کوم قسم وږي دا معراج په خوب کې شوی دی. لکه یو خدای آیت نه وای چې ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. او دویم دا حضرت عائشہ رضی الله عنها قول چې ما فقرنا جسد محمد صلی الله علیه وسلم ليله المعراج. او دریم دا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ روایت حضرت علی رضی الله عنه ته پوښتنه کړه شو د معراج مبارک نو رؤیا صالحه نو ویل کې دا ارینا کا رؤیا چې دا رؤیا العين مراد د سترګو نظر چې بای کې دا غلطی نه رشي. حضرت عائشہ قول نه جسد مع الروح دا چې جسد مع روح شوی دی یوازې جسد یا یوازې روح چې نه نشي. او بل لري نور جوابونه دي چې حضرت معاویه رضی الله عنه په دغه زمانه کې رسول الله اسلام راوړل نو خو یې فتح مکه یا خیبر په موقع باندې اسلام راوړل. او حضرت عائشہ رضی الله عنها قول نه دا دغه چې دا په دغه زمانه کې دا ونه د پیغمبر علی السلام سره د پیغمبر علی السلام باندې روجیت کې چې دا راغلی و دا نه وکالو. او د معراج صحیح تاریخ خود نه مقرر دا سار مانته ته پوښ کړو چا کړو یا معراج صحیح تاریخ نه دا په قرآن په حدیث کې نشته چې په دې تاریخ باندې شوی دی. خدا دغه نه ابو دا خبره کوي د صورت وي د قرائنونه چې دا 15 کالونه د پیغمبر اسلام د هجرت نه 15 کاله مخکې شوی دی. او بعض بګوي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت نه 3 کاله مخکې شوی دی، بعض وایي چې دا د هجرت نه 2 کاله مخکې شوی دی. وایي حکم دغه چې کنه په اعلان دي کتاب کې زموږ د شی چې نو پدې کې لیکلي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشہ عمر په دغه وخت کې 3 کاله نو چې 3 کاله دی عمر راځي نو په دې ترتیب سره بیا د دې لکه دغه ترتیب چې په 3 کاله د عمر 15 کاله دی په مدینه کې مکرم کې د 7 کال په عمر کې دی دغه هجرت شو په 9 کال کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نکاح وکړه. او بعض بګوي چې را مانځه فرضیه چې دا په لسم کال باندې شوی دی او دا معراج په موقع باندې شوی نو چې معراج په لسم باندې شوی دی نو دا 27 تاریخ او یا لسم کال باندې یا د نبوت په اتم کال باندې نو دا چې دا حدیث صحیح حدیث لري مبارک نشته ده واښوي. ها او بیا چې کوم وی چې دا بشخصي قید وسره مصنف لګول نه بدی کی اشاره دی خبره ده چې دا صرف د روح د پاره نه ده بلکې روح مال جسد باندې د پاره ده. او که صرف د خوب کې دا وي نو بیا به خلکو دې نه انکار نه کوو مسلمانان به کافر شي وي نو درې دا نن سبق کې د معراج د بارے نه ورسو نن خبره کوي چې کرامات الاولیاء حقون. کرامات جمع کرامت مخکې موږ ویلو چې خارق العادت کارونه یعنی کم کارونه چې د انسان د عادت نه خلاف چې دا صادر کیږي دا به د دوه حالونو خالی نه وي. یا به د انسان چې صادر شي یا به دا هغه کس وي چې نه نبی وي یا غیر نبی وي. که نبی و د نبوت نه مخکې وجود ارهاصات ورته وي او که نبوت نه وروسته وجود ورته وي معجزه ورته وي. او که غیر نبی نه صادر شي دا غیر نبی به خالی نه دوه حالونه یا به دا فاسق فاجری او یا چې نه دابا نیک انسان دی الله کله الله تعالی نیک انسان او دغه خلاف عادت کار ظاهر شو نو دې د کرامت پیلېږي. اگر فاسق فاجر نو داغه د استدراج دی پوه شو باندې
او کله کله د هغې خلاف کار وشي لکه هغې ته معونت ویلی کېږي دا کله کله داسې وشي چې یو عام انسان یعنی نه فاسق فاجري او نه چې نه الله تعالی ولي دی خو عام انسان دی نو د هغه معونت آي او کله عام انسان یعنی نه فاسق فاجري او نه خو دې کم کار کوي د خلاف وشي نو هغه اهانت دي هغه مسلمه کذاب وي رسول الله سترګه خو شو وایي چې د سترګې به خوب دار ولا دمګه یا دم کلو جابل پیړند شو نو دا خلاف عادت کارونه دلته سیم د کرامت ذکر کوي چې دا الله تعالی یو نیک بندي او هغه نه د خلاف عادت کار ظاهر شي د کرامت ویلېږي خدا دې لپاره دا شرط دی چې دغه کم کس نه چې د کرامت ظاهريږي نو دی به الله تعالی دوست پیدا الله تعالی دوست یې د الله تعالی پورا احکامات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې به خپل ژوندۍ تیری کله جمعه ته داخلي لکه تا ولید یو انسانو چې لکه په هوا باندې روان دی او په هوا کې مصلی غړولې دی او په هوا کې منځونه کوي او دا کوي کنه په جمعه ته داخلونو د خې په دې باندې کس ورته نو ته پوه چې دا جادوګر دی ډیر نه دی د ولی الله تعالی نه دی دا الله تعالی ولی نه دی یا د په جمعه کې سندري وای او جمعه کې ډورکی وای او جمعه کې غړیږي اسی غړیږي را غړیږي په جمعه کې غړیږي او کنه غړیږي خو دې غړېدل کوي د اسی ششنیږي را ششنیږي د ډور کو ملکو دا آیا چرس کوي نور نشي مشي کوي دا الله تعالی ولی نه دی دا نه چې کم خلاف عادت کار ظاهريږي دا دغه استدراج دی دته ادا سره جادوګر دی بل لا کنه چې لکه په معجزه کې او په کرامت کې فرق دی چې معجزه د پیغمبر د لاس ثابتېږي او کرامت چې د ولی د لاس نه او دا ولی چې کنه دا په اصل کې د کوم د کرامت ظاهريږي نو دا اصل کې د نبوت د پیغمبر د نبوت دغه چې معجزه ده چې الله تعالی د په امت کې چې کسان پیدا کړی دي چې پیغمبر خلاصه چې دا عام کس په دا باندې کار کوي خو د چا چې دا خلاف عادت کار صادریږي نو پیغمبر ته خو پته لګي چې اوس موجوده د کومه او ولی ته پته نه لګي او نه دا ولی د اراده کړی چې هغه تاسو راشي تاسو زه یو خلاف عادت کار کوم د ځینې کېږي خو شو مې معنی او بس دا نه او شي ته پته نه لګي چې زمانہ دا خلاف عادت کار بہت صادریږي دا په موجوده کې په دې کې فرق دی اوس وګورئ تاسو دلته کې دغه بیان کړی دي چې کرامت د اولیاء څنګه ثابت دي نو سو واقعات به بیان کړی دي وکرامات الاولیاء حق کرامات د اولیاء حق ده و اولیاء جمع د ولی د ولی څه ته وای هو العارف بالله تعالی وصفاته اي کس چې الله تعالی او د الله تعالی صفات په جمع کړي حسب ما يمكن څومره چې دته ممکن وي یعنی د الله او د الله تعالی صفات پیژني چې الله نه پیژني د الله تعالی صفات نه پیژني ها دغه خبره به سره المواظب على الطاعات چې باندې کوم باندې بده پابندي کوي د ولی تعریف کړه دی یو دا چې د الله او د الله صفات په پیژني دویم دا چې په طاعات باندې با پابندي کوي وځه طاعات نه کوي فرض نه کوي او ته چیرې دا ولی دی روزي نه نيسي او چې دا ولی دی او یا خلکو ته د دروغ حکم کوي خلکو ته خراب خبرو حکم کوي او چې دا ولی دی دریم نمبر المجتنب عن المعاصي د ګناهونو وزن بچ کوي چې دې ګره خړی او تور دی لکه دا موږ پیر دی ادا د موږ مرشد دی ادا د موږ دا هغه اباد په ګیدای جوړ دا لاري چرته غټ پیر در شوی بزرګ در شوی نا بیا مړ شي نو زوی خپل ګیره خړی وینا نه ادا د موږ سجاده نشین دی پیر څه و زمونږ دی اوس موږ د سره بیا ته نو دا فاسق فاجر دی دا څنګه ستای پیر کې شي ها نو المجتنب عن المعاصي دریم شرط سره چې دا ګونی پر اثر پاکي د ګناهونو بزان ساتون کوي کته ګناه کول کنځلې کولو نو یا کنځل مار پیر نشي کېده او کده چرته دشي خلا دغه بد نظری کوله نو دا نشي کېده پیر سلورم نمبر المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات چې په لذتونو کې په شهوتونو کې د منهمک کېدونه د مستغرق کېدونه بزان منکو اعراض کوي مطلب دا کنه چې څومره دومره ژوندۍ چې څومره د عام کسان دی دغه جن بلې کوي د لذتونو نه د شهوتونو نه او د دین چې د بدن ساتي پوه شو مې معنی یعنی کم لذت او شهوت دا ناروانی خو چې کم لکه عام خلکو ته د ښکاری لکه چې دا مزید نه اق مزید بدل نه کوي مطلب په یو کمره کې گزاره کیږي نو د بدن شل کمرې کور نه جوړي ها په یو گاډي باندې گزاره کیږي نو د بدن شل گاډي نه اخلي ځکه دا لذت او شهوت دې نه بدن درکړي وکرامته دا د ولی تعریف باندې تاسو پوه شئ لکه نو چې لکه دا ولی دی دا الله ولی دی نو دغه خبره موږ ګورو چې یو د الله او د الله صفات پیژني
په نیکو باندې طاعت باندې پابندي کوي د ګناهونو ځان ساتي د لذت او د شهوت نه ځان بچ کوي نو اوس ګوره لکه چې بلانکیټ پیر دی کنه نه بلانکیټ پیر دی کنه نه نو کدا خبرې پکې وجود الله ولي دي کنه جون نه وکرامت او کرامت ظهور امر خارق للعاده من قبله چې دا ظاهري دل دی او ناشنا کار دی خارق للعاده چې ناشنا وي خلاف عادت وي من قبل دې طرفنا غیر مقارن لدعوه النبوت او چې دا کس دا خلاف عادت کا چې چانه صادریږي چې د دعوه د نبوت کوم کې نه کدا دعوه د نبوت کول نو بیا خو کافر دی لکه پوښتنه به معنی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشته فما لا يكون مقرونا بالايمان والعمل الصالح يكون استدراجا او هغه خلاف عادت کار چې مقرون نه وي د ایمان سره مطلب د کافر دی او یا ګناهونه کوي بیا دې خلاف عادت کار رسېږي نو دا استدراج دی دته استدراج یعنی په قلاره باندې الله پاک دې نيسي او الله پاک په قلاره باندې تبا کوي وما يكون مقرونا بدعوى النبوه او هغه چې مقرون په دعوه د نبوت سره هغه معجزه وي والدليل على حقيقه الكرامه او دلیل په حقیقت د کرامت باندې چې د کرامت حق ده ما تواتر من كثير من الصحابه ومن بعدهم هغه دي چې په تواتر سره نقل لري صحابه کرام او د صحابه کرام نو رسول کم خلق دي بحيث لا يمكن انكار په داس طریقې سره چې انکار داګه نه صحیح نه خصوصا الامر المشترك خصوصا امر مشترک یعنی داخله په عادت کار دا ټولو کې مشترک ده نور یو واقعیا د خبر روایت سره ثابت ده ولکه دا خبره په خبر مشهور سره ثابت ده چې خلاف عادت کار د صحابه کرامو او صحابه کرامو ورسره چې کم خلق ده دا نه الله تعالی صادر کړی وان كانت التفاصيل احادا اگر چې تفاصيل احاد یو خبر روایت سره دي وايضا الكتاب ناطق او دا رنګ کتاب الله پای کې هم د خبر دلیل موجود دی بظهورها من مریم چې کرامت ظاهر شي د مریم علی السلام نه چې هغه پیغمبر نه بلې خبره باندې خو یقین دی چې پیغمبران په زنانو کې ناراضي او چې کله به موسی میوي ته پرتیوي جو زکریا علیه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله نو دا الله تعالی طرفنا چې هغه په دروازه بند کړله د کوډګي دروازه به بند کړله او بیا چې براغه به موسی میوي ته پرتیوي نو دا کرامت ده پوښتنه دي باندې ومن صاحب سليمان عليه السلام او صاحب د سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك دا اسف ابن برخیا وی چې دا د بلقیس دغه متاله زو و داریک پیدا راوړم یو تا بل استر کوچ ټیکړی دي زبید الله راوړم عفریت وی د پیریانو عفریت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامي دا بل خپل جن لا پاسیدل نه راوړم بمیدل او دا وی اسف ابن برخیا انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك سترګې پټی کې چکولاوي ما بدل راځولې نو دا رسول دا په کرامت سره شوی دي وبعد ثبوت الوقوع او رسل ثابت له واقعنا لا حاجه الى اثبات الجواز وحاجت نشته اثبات الجواز تا ثم يعني مطلب دا جائز دی خو بیا ثم اورد كلام بیا مصنف رحمه الله علیه راوړل کلام یشیر الى تفسیر الکرامت چې اشاره کوي تفسیر د کرامت ته و الى تفسیر بعض جزئیاته او د بعض جزئیات تفصیل دا المستبعده جدا جاډر کې ناشناری فقال فرمای فتظهر الكرامه على طريق نقض العاده للولي ظاهری کی کرامت په طریقې باندې چې دا ولی د عادت نه خلاف وي ومن قطع المسافه البعيده او یا قطع کول دی لوی مسافت په لګه مده کې دغه عاصم ابن برخیرا ک اتیان صاحب سليمان عليه السلام لکه راوړل د صاحب د سليمان عليه السلام چې دا سوکو و عاصم ابن برخی على الاشهر مطلب دا دی چې لکه مشهور قول مطابق عاصم ابن برخی نه عرش بلقیس عرش بل او چاوي چې دا از جبريل عليه السلام دا راوړل چې حضرت خضر عليه السلام راوړل او چاوي چې دا یو بل فرشتہ وا ولکه صحیح قول چې عاصم ابن برخی نه ملي هغه راوړل عرش د بلقیس د یمن بادشاہ وا پورا خبر تاسو کړی قبل ارتداد الطرف ما بعد المسافه وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجه او د حاجت په وخت خوراک صادرېدل لري خوراک راتللو چې دا وځي وی چې لکه خدای پاکه په ما باندې رحم وکړي چې وځل لګي یو سړی خولي مزیدار بریانی چې بای کې لپاسه چر کوتی او ور سره چکنی مزیدار ترخه غوندګي او دل یو سوکرا غته ته ور وړه کو اته ور چې لکه چلې وي چې بس ما تعالی سامان نه وړه تا کولا کولا که شو ته پوښ چې لکه ته کرامت نساجر والشراب والاسقاط واللباس واللباس عند الحاجه حاجت بوكي كما في حق مريم فانه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله
ټیک دی کنه والمشي على الماء او په اوبو باندې ګرځیدل کما نقل عن كثير من الاولياء لکه ډیر اولیاء نه دا صادر شوی دي چې دا په اوبو باندې چې دا ګرځیدل احمد بن خضروي د زر مریدان چې دا په دریا باندې اوریدل سره د زر مریدان د په اوبو باندې اوریدل والطيران في الهواء او په هوا کې ګرځیدل په هوا کې الوتل کما نقل عن جعفر بن ابي طالب لکه څنګه چې دا نقل کړی شي جعفر بن ابي طالب نه جعفر بن طالب د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ترجو او پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله خیبر ته فتح کوو نو دی راغی او پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویزنه د حبشې ته تل هجرت تکنه حبشې ته چې مسلمانانو په ځای باندې هجرت کړو جعفر ابن ابي طالب کې راغلو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام نن ډېر زیات خوشاله پته نه لګي چې د خیبر ته وجه ډېر زیات خوشاله مو کنه د جعفر پر اتلو باندې زیات خوشاله ما خو دا خبره دی یار خو ذکر کړی دا خدا په دای کې په دلیل کې دا خبره نه رسي لکه چې جعفر ابن ابي طالب د دوانو څنګه چې دا کټ شو او دوانو خپل لاسونه دا کټ شو نه دی پیغمبر سلام چې ما ولیدو چې د مرګ نورستو د مرغو په شان چل ودو او زمون خبرې د مرګ نه مخ کړي نو دا نه رسي ولقمان السرخسي او لقمان السرخسي چې نه هم لکه دغه خبرې د حیوانات سره کول یو دغه دا سر ورته وي په هوا باندې ګرځیدل وکلام الجماد والعجماء او دغه شان دي د جامد چیزونو سره خبرې کول او د چاړهګانو سره خبرې کول دا هم موجود دغه کرامت ده اما كلام الجمال كلام الجماد فهو كما روي انه كان بين يدي سلمان وابي درداء قصه چې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ او دا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ مخه یو کاسه پرتوا قصعه یو کاسه لوخه فسبحت اغي تسبيح ولا وسمعا تسبيحها او دوانو دغه تسبيح اوریدل نو دا ګوره دا اغه یو بیجان سیس تسبيح اوریدل دا جو کرامت ته واما كلام العجماء او دا چاړهګانو سره خبرې کول فتکلم العجماء یعنی هغه چې هغه عام طور باندې خبرې نه کوي لکه حیوانات فكتكلم الكلب کسيني لکه چې کې زما بری بل څه نه کړه فكتكلم الكلب لاصحاب الكهف لکه د اصحاب الكهف د شپې خبرې کول چې اصحاب الكهف چې کله دا کسان روان شول وو کسانو کنه د قیانوس بچا چې دا شوړي د مرګ دا وځوانانو تاسو دغه قصه اوریدل انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى سپه وسره په مخ شو نو دوه سپیته ویچی تازه نو سپی ورته لاپا ګویا نه کو لا تطرونی دا زما مشړې فإني احب اولیاء الله تعالی لا الله د نیکانو ملګرو سره د مام مینا محبت ته او کتا سو به دې کې پړاو ورته چې زما سره څوکیداری کوم ما مسړې نه دا ګوره به اصحاب کاف سپی چې دا خبرې کړې دي عام طور باندې خبرې نه کوي مو دغه کرامت ته وکما ان الرؤيا او لك څنګه چې روایت کړل شوی ان نبی صلی الله علیه وسلم قال بينما رجل فليو سړی يسوق بقره چې یو سړی کنه چې د خپل غوا چې غوا په غوای باندې په غوا باندې چې دا دغه په ستړلو بیلګار سامان په لباسه چولو لکه څنګه چې خربانه خلک باروډي دغه شان په غوا باندې باروړو دا غوا ورته خدای پاک ویا نه کړلا چې خدای پاک زره دې لپاره نه پیدا کړی لکه د فصل لپاره پیدا کړی چې غوای ورته وي زه په دې باندې لپاره نه پیدا شوې زه په یوې لپاره پیدا شوې ما دغه لپاره نه پیدا شوې چې ته په ما باندې بوجو نه وړي خرابه شان دی بین مارد یو سړی یسوق بقره چې غلول ایشا یعنی شړل یو غوا قد حمل علیه چې بده باندې یو څه بار کړو اذل تفت البقره الیه بقره ورته شاته وکړل ورته وی ان الام اخلق لهذا د دې پر نه پیدا کړل شي و انما خلقت للحرث ذو پیدا کړل شي مله فصل لپاره د لیکر کروندې لپاره پیدا کړل شي ته په ما باندې ولې د بوجو نوړي فقال الناس سبحان الله تتكلم البقره خلقوا اذا الله پنا دا خو لکه غوایان خبرې کوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت ما بدي باندې یقین دی جو غوان خبرې کوي و اندفاع المتوجه من البلاء او دا رنګي د مصیبت نه د دشمن نه متوجه کېدل د دفاع کول وکفایت المهم عن الاعداء او د دشمنانو د زرنا کافی کېدل وغيرها ذلك من الاشياء مثل رؤيه عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه یو دغه لګل او لخر لګل او نهاوند نو می مقام دی نهاوند هغه ته لګل یو دغه ورته لګل په حبشي کې دی یو ځای دی نو خپل لخر ال دغه لګل نو ال دغه هغه کسانو کله چې مسلمانانو مجاهدینو jihad کوو نو د شاله طرف نه د حمله یې روا
د شاید طرف نه حمله روا دلته کې حضرت عمر رضی الله عنه خطبه کوله په مسجد نبوي کې او عاده الله پاک هغه جنگ هغه مظهر چې دا ښکارا کو د جنگ هغه منظر چې کله حضرت عمر رضی ولیدو نو چې کړه یا ساریه الجبل یا ساریه الجبل خلق وی حضرت عمر لیونه شو کولې ودا خدای په خطبه کې نه ویلي خبره وکړي او چا سونه وی دا چې ریلو نو د اوس د دې هغه आवाज لګي هغه ته ورسو بیا چې کله یوم یش بعد خلک رالل نور دی لکه څنګه حالات څنګه دغه شو سب یو وګټو کوله غټو سه حالات موږ ته کارګزاري وای نه ورته وی موږ غوړ جنگ بیللو خو بس د جمعې د مانځه په ټیم کې موږ باندې आवाज وشو چې یا ساریه الجبل یا ساریه الجبل چې موږ شاته وکړل دشمنانو حمله کوله نو موږ ټول باغ باندې ورالو چې موږ د جنگ وګټو ښا تاسو ته موږ په دغه مانځه په ټیم کې چې یا ساریه الجبل وی نه دای څه کوي نه دا आवाज الله پاک هغه ته رسولو دا کرامت ته مثل رؤيه عمر رضی الله تعالی عنہ لګل دل وهو على المنبر في المدينه جيشه بنهاوند زين نوم دی حتى قال لامير حب جيشه چې د خپل جيش امیر ته یا ساريه الجبل تحذيرا له چې دا تحذيرا لپاره دی يرولو ده من وراء الجبل د غر نشاده لمكر العدو هناك چې الله دشمن هغه تدبیر او دشمن عمله وسماع ساريه كلامه بعد مع بعد المسافه او یو خدا خبره وشو لګنه چې لکه حضرت عمر ته منظر مخې تراغه او د چغ کړه او بل د خلاف عادت کارو شو چې الله کې ساریه هغه خبره اوریدله ساریه هغه خبره اوریدله پوښوي دا ته وایا د مولا سره ته وایا 3 سلو منټه موږ تصور وکړو دا سبق رسولو ورشه ها وکشرب خالد السم من غیر تضرر به یا حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه قال یو سړی راغی او په سره په خله کې پلاس کې وسره دي سزا ولکه دا سره سړي چې کله موږ دشمن حمله وکړي کنه او موږ بیا لکه خپل بچاو نشو کوله دشمن نه خدای چې په خپل باندې ځان ملکو اي راکا جواب استلی او دا کلمې پوي بسم اعوذ بکلمات الله تعالی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم واسکلو او باندې سرمونو شولې ټوکړي وېسي چلله نو وکشرب خالد السم کل د خالد رضی الله تعالی عنہ زهر من غیر تضرر بغیر ضرر کون بل اسلام وکجریان النیل بکتاب عمر رضی الله عنه حضرت دغه چې کنه دریای نیل دا به هر کال جندا به وبای کموله دا خلکو بده شوګه زنانه به خپل سنبال کړل کانی مالی به ورته چلو دریای نیل ته به گزار کړل نو هغه با وبا بچلن دا به روانه کړه کله چې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دغه ځای فتح کو نو مصر فتح کو نو حضرت عمر د خط ولګو چې لکه د غلام مسله ده حضرت عمر رضی الله عنه خط ولیکو زخطونه ولګل وی یو دغه ته ولګو عمرو بن العاص ته چې دا ټول خلک چې نه دا راجمه کې او دا ټول خلک په پجاو باندې دریانین خواته وبوزه سوې سوې سیدا ها سیدا د ختمي او دویم خط ولا ورکو په خط کې دا ولیکل چې تبه د شو کې چې د غر دغه وی دریاب ته لکه الله په حکم چلیږي کنه چلیږي څه موږ ته وروجت نشته دا خلک ټول وردن نکړل دغه ته دریاب ته راوستل دریاب خاطه ودرولو او بیا هغه دریاب ته خط ورواچو او دریاب چې هغه لمبي شروع کړي دی بیا چتا دغه نه پن کړه نو دا د نومونو کرامت وغه جریان النيل او جاری کېدل النيل بكتاب عمر رضي الله عنه امثال هذا اكثر من ان تحصى ولما استزلت المعتزله المنكره لكرامه الاولياء والمعتزله دي کنه دا انکار کوي د کرامت د اولیاءونه دوی چې دغه نه چي کنه د اولیاءونه کرامتونه ظاهر شي نو دا بیا د معجزې سره چې د التباس راځي ځکه د پیغمبر په بیا پته نه لګي چې دا په معجزه کې او په کرامت کې فرق سره واښوي نو مصنف رحمت الله علیه جواب ورکړي چې دا په اصل کې کم پیغمبر په امت کې چې دا کرامت الله تعالی ظاهر کړي دا په اصل کې نبی په نبوت باندې دلیل دی ولما استزلت المعتزله وکله چې معتزله او چې دا دلیل ونی په سبانه لکرامه الاولیاء بانه لو جاز ظهور خوارق العادات کچره خارق عادت کارونه ظاهر دل اولیاء دا صادر دا صحیح اومنه نو فلم يتميز النبي من غير النبي نو د نبی بل غیر نبی سره متميز جلاواله برانه شي ناشال الجواب بقولي جو يكون ذلك او وبدا يعني ظهور خوارق العادات من ولي الذي هو من احد الامه خلال امه افراد معجزه للرسول ده په اجل کې معجزه ده الرسول الذي ظهرت هذه الكرامه ظاهر شوی ده کرامت لواحد من امتي لانه يظهر بها ځکه چې ظاهري کې به کرامت سره جدا ولي ده ولن يكون وليا
او ان يكون محقا في ديانته او وې دا ولی چې کنه دا غلک خپل د خبرې نه کوي خدا ولی چې کوم دی د پیغمبر هغه خبره کوي نو دا په اصل کې د نبی په امت کې چې د نبی نه د ولینا د خارق عادت کار صادریږي کرامت صادریږي دا په اصل کې نبی تقویت ده وديانته او ديانته الاقرار باللسان بالقلب واللسان برساله رسوله هغه اقرار کوي دا پر رسالت او پر رسول باندې ما طاعت له في اوامره ونواهي سره د دې چې دا ولی طاعت کوي د دې پیغمبر په اوامر او په نواهیو کې حتى لو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه وکدي ولی په خپل باندې خپل دا ورغل چې لکه دا عرصه زما دي او دا د نبوت نبی زما نو دا خو بیا ولی دی نو وعدم المتابعه لم يكن وليا دا ولينا بالكافر ولم يترك على يديه والحاصل حاصل دا شو ان الامر الخالق للعاده فهو بالنسبه الى النبي معجزه چې خالق عادت کار کا د نبی نه صادق شو دا معجزه ده سواء ظهر من قبله او من قبل احد امته کدا د طرف نه یو کدا امت د افراد د طرف نه وبالنسبه الى الولي كرامه نو کنسبه ولي ته نو کرامت ده لخلو عن دعوه النبوه زکه چې خالد د دعوه د نبوت نه من ظهر ذلك من قبل هغه چې ظاهر شي د طرفنا فالنبي لابد من علمه بكون نبيا اوس نبی ته دا پته د نبی او ولي کې څه فرق دی نو نبی ته د خپل نبی کېدو پته ولي ته د خپل ولي کېدو پته نه ویم نمبر ومن قصده اظهار خوارق العادات د نبی قصد اراده دی چې خالق عادت کار ظاهرو ما او ولي ته دا پته نه چې زما د لاس نه بہت خالق عادت کار ظاهري او دریم نمبر ومن حكم قطعا بموجب المعجزات چې موجب د معجزات او دا قطعي دي دغه د پیغمبران د لپاره او د ولی چې دا قطعي نه دي لکه پوه شو به دی معنی زين